بسم الله الرحمن الرحيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. مخته آیتو کې د حیض کې د قربت مسله ذکر شوه. په دې آیتو کې بیا مسله د علاج ذکر کیږي. علاج څه ته وایي؟ کتاب العلاج کوم دقیق په فقه کې ویلي دي. علاج څه معنی؟ قسم وخوري چې زه به کوروالی نه کوم د خپلې ښځې سره، او دا څو میاشتې؟ 4 میاشتې که ده. اوس که تر 4 میاشتې زیات و یا 4 میاشتې بیا ایلا ده، او که تر 4 میاشتې کم ولو بیا ایلا نه ده، بیا دغه قسم دی. اشکونی دون ایلا فی اللغه عبارة عن الیمین. ایلا په لغت څه ته وایي؟ قسم ته وایي. وفي الشریعة عبارة عن منع نفس عن قربان المنكوحة 4 أشهر فصاعدا. په شریعت څه کې سړی ځان منع کړي د نزدېکت څخه د خپلې منکوحې 4 میاشتې یا تر هغه زیات. منعا مؤکدا بالیمین، داسې منع وي چې د هغه سره قسم هم موجود وي. معنی قسم وکړي چې زه به نور نږدې کېږم. اوس دا د ایلا ویل کېږي. نو دا چې کوم دا ایلا چې کوم دا ذکر کېږي، د ګوري للذین ها کسان دپاره یؤلون چې هغه ایلا کوي من نسائهم. څه معنی ایلا؟ معنی قسم خوري د هغه د نزدېکت خپلې ښځې سره. یحلفون الله یجامعوهن، دې قسمونه وخوري چې دې به جماع نه کړي د دې ښځو سره. تربصو، اوس که ته قسم وخوړی، اوس ورته ګورې تربصو 4 اشهر، دا به انتظار کوي 4 میاشتې انتظار دی. اوس ورته ګورې که چیرې دا سړي رجوع وکړه خو نکاح برقراره ده، که چیرې رجوع نه وکړه پر خپله طریقه باندې روان ولو، نو بیا چې کوم دی هغه به جدایي راسي. فإن فاءوا، که چیرې دی رجوع وکړه، چا دا زوج رجوع وکړه ښځې لره، فیها څه معنی؟ په دغه مدت کې، دا 4 میاشتې کې، او بعدها عن الیمین، یا د 4 میاشتې بعد. دا خبره صحیح نه ده، صحیح شولو، ځکه 4 میاشتې بعد موږ په نظر باندې بیا دا ښځه څه کېږي؟ جلا کېږي. نو دا چې دي دا د امام شافعي صاحب مسلک دی. شافعي صاحب وایي په دغه 4 میاشتې مدت کې هم رجوع کوی شي، د 4 میاشتې بعد هم کوی شي. مغیا 4 میاشتې کې دننه کوی شي، 4 میاشتې بعد نیس کولی. بیا خو ټیم پرسولو، نو ځکه بیا چې کوم د هغه ښځه باینه شوله. نو دا د امام شافعي صاحب مسلک دی، د هغه پر مسلک باندې دا کړی دی. شا او بعدها عن الیمین، دغه وروسته د قسم د الوتې چا لره رجوع وکړه وتې لره. یمین چې کوم دی دا څه ته وایي؟ قسم ته وایي په نامه سره د الله، په لفظ الله باندې قسم وخوړل شي، یا د الله په صفاتو باندې دی چې شکر قسم وکړي، دا ته قسم ویل کېږي. او پاتې سلو قسم د الله ما سوا په بل چا باندې قسم خوړل، په بل چا په نامه باندې قسم نه صحیح کېږي. عائشة ته وګورئ، 13 نمبر عائشة ده. یمین بالله، یمین په الله باندې راځي، او باسم من اسمائه، یا په یو اسم سره د الله د اسماء او صفت بصفاته، یا د الله په صفت سره د الله په صفات کې یو صفت راکړي، مثلا لکه الله چې کوم دی قهار دی، جبار دی، یعنی رحیم دی، اور دا صفتونه باندې قسم اخدام سي کیږي. د الله په اسماء باندې قسم اخدام سي کیږي. ومن حلف بغیر الله مثل ان قال، څوک چې قسم وکړي د الله ما سوا د بل چا په نامه باندې یا په بل شي باندې قسم وکړي. مثال کتاب الله ذکر کوي، زنه د ان قال چې دی وای والکعبه، معنی قسم دی په چا باندې؟ زما دی په کعبه قسم وي. و بیت الله، د الله په بیت باندې قسم وي. و نبی الله، د الله ویني پر رسول چې په قرآن فلان پر باندې قرآن سکیږي، قرآن د الله صفت دی. او نبی باندې قسم خوړل، او د بستا په سر دې قسم وي. ویني دا غلط قسمونه دي.
او دا رقم په کعبه باندې یا په نور شان باندې قسمونه خوړل دا ګرد چې دي دا ناجایز دي. او حلف بأبيه یا قسم وکړي په چا باندې ستا په پلار دې مې قسم وایي دا په عربو کې ستاسو د قانون نه لیدلي کتاب والا دا چې دا ناجایز قسم دی ونحوي کتاب والا زه نور نسم درښولی چې د الله ما سوا هر څوک چې قسم یې په وخوړی دا قسم نه صحیح کېږي. فلا یکونو یمینا دا یمین نه دی ښه دی دا قسم نه دی. ولا تجب به الکفاره په دې باندې کفاره نه راځي. او موږ په حدیث کې من حلف بغیر الله فقد اشرک دا الفاظ ویل که نه دي ویل زه طالبینو په دا کیسه که نسته بغیر الله فقد اشرک نو دلته څه فلا یکون یمینا دا یمین نه جوړېږي. ولا تجب بالکفاره په دې باندې کفاره هم نه لازمیږي. اذا حالف وهي يمين مكروهه وقال الشافعي واخشى ان تكون معصيه وای چې کچا دا قسم وخوړي دا قسم چې دی دا بد قسم دی. امام شافعي صاحب وایي دا ګناهګار دی دا سړی. او په حدیث کې راځي من حلف بغیر الله فقد اشرک وینې دا الفاظ بالله اوس چې سړی قسم وکړي په الله باندې معناه من حلف بغیر الله تعالی وجدا د الله په ما سره په بل چا باندې قسم وکړي دا شرک ولې بلل کیږي. هغه وجه دا ده چې یو دا سړی دغه په خپل باندې اوښتي شي وینې په نبی باندې په رسول باندې دا دغه په خپل اوښتي دا مقصد نه چې په رسول باندې یا په نبی باندې قسم خورم وینې اوس ګور مرشي په الله باندې قسم څه خورو موږ وایي زما دې قسم په الله باندې سمانه الله په ما باندې خبر دی. نو په دې وجه باندې الله سړی څه کوي پر ځان باندې ګواه کوي چې ما دا کار نه دی کړی. ما دې قسم په الله وي چې ما دا کار نه دی معنا که چیرې زه دروغجن ولم نو الله په ما خبر دی ما ته به چیش راکړي سزا به راکړي. او وجه دی دا قسم په دا وکړي چې زما دې قسم په رسول باندې یا په نبي باندې نو عقیده یې دا ده چې نبی اسلام عالم الغیب دی. که چیرې ما دا دروغ ویلو په دې کار کې یا په دې خبرې کې نبی اسلام ما ته سزا راکړي. نبی اسلام په دې خبر دی نبی اسلام سزا ورکوي سي نو دا چې دی په پلار باندې یا په کعبه باندې کعبه په دې خبره ده په پټو باندې نو په دې دا چې سلو نو چا چې قسم وخوري د الله ما سره په بل چا باندې عقیده وي تعظیمه ذلک الغیر دا غیر تعظیم په ځکه کې وي ولا اعتقاد به او اعتقاد پر هغه باندې ویني خالد تعظیم نه تیوي نه څه غلط ذلک الغیر فقط اشرک دا هغه تعظیم په نیت کې وکي چې د نبی د تعظیم پر بنیاد باندې شماره دا ډیر غټ ذات دی په ما باندې خبر دی ویني او دا رقم په کعبه باندې نو دا د الله رقم تعظیم کړي د نبی یا د کعبه یا د بل چا دا رقم قسم وکړي فقط اشرک المحلوف به چې بچا قسم کړی دا چیز دی دا دغه د الله سره شریکه مع الله فی تعظیم ځکه قسم بس د الله په نام خوري او د الله په صفات باندې بخوري نو ته چې د بل چا په نام خوري دا معنا دا چې دغه بنده دغه په نام باندې دغه قسم کړی. لو لم يكن على قصد تعظیم کچیر قصد تعظیم نه ولو ویني ولا اعتقاد به نه اعتقاد فلا باس بنا پروا نه لري ویني بنا دغه د ګناه خبره ده نه جایز ده ناجایز ده لیکن شرک نه دی. قوله ولا ابي ونحو ذلك هر مثال دا دی لکه سره چې ولا ک زما دي قسم په پلار باندې ویني دلته دا مقصد نه دی چې د پلار د چا سره د الله سره شریکي نو که چیر دا رقم عقیده ولا چې نه د پلار د تعظیم عقیده او نه دغه د علم غیب عقیده ولا نو بیا چې کوم دی ګناه ده لیکن قسم نه دی شرک هم نه دی. کما جرت العاده به العاده ولکه څنګه اذا په نص عادت کې دی وقال على الرازي علي الرازي امام رازي صاحب فرمایي اخاف الكفر على من قال امام رازي صاحب فرمایي وای کچا دا کلمه ویل چې په نبی باندې قسم یا په رسول باندې یا په کعبه باندې زبیرل داسې چیز نسی کافر نسی. على من قال بحياتي وبحياته وما اشبهها ولولا ان العامه يقولونه ولا يعلمونه لقلت انه اشرك. وامام رازي صاحب وای دا قسمونه اوس ډیر عام دي سړی زما دي په ژوند قسم زما دي ستا په ژوند قسم ویني ما دي ستا په نمک په قسم دا څه پښتو کې دا ستا وای کچیر دا خبره ډیر عام نه وای ما به ویل چې دا سړی چې وکي شرک وکي اوس دونه قدر کزه و د شرک فتوا ورکما مشرکان به ډیر سي چې به ډیر سي مشکله فتوا ورکي چې قسم په دې باندې وکړي نو دا به شرک وکي نو مشرکان به کې ډیر سو نو ځکه امام رازي صاحب زده شرک فتوا نور کومه بیرېږم چې دا سړی کافر نسی
دا خبرې دي څوک نه کوي دا رقم قسم دی د بل چا په نامه باندې ما اخلي قسم د الله ماسې د بل چا په نامه باندې نه خوري فإن الله بشک الله دی غفور بخښونکی دی لهم چا لره الی ما اتوه من ضرر المرأة هغه چې دی راتګ دي د پاره د ښځې د تکلیف بالحلف په چا سره په قسم سره پوهېږې نزلی چې کم دی هغه ګوره ښځې ته ستا که د ښځې سره نه لګېږي نو طلاق ورکړه ښځه به شي لاړه به شي ته راولاړ شې که چیش دې وخوړي قسم دې وخوړي 4 میاشتې دا ناسته ده 4 میاشتې تېرې سوي دي دغه بعد دی راولاړ شي بیا یې رجوع وکړه پوهېږې نو چې رجوع وکړه خو برته بیا د ده ښځه سوله دغه بعد بیا راولاړ شي بیا قسم وخوړي بیا 4 میاشتې ناست وي نو دا چې سلو که چیرې د سړي دغه رجوع کې نیت د چی شوي د ضرر وي نو الله چې کوم دی هغه چیز دی په دې باندې خبر دی وینې نو ښځې به ضرر نه رسوي نو که چیرې ضرر د نیت ټولو توبه وکړه الله بخښونکی مهربانه دی